السلام علیکم ورحمت الله. ټولو مسلمانانو ته مې دا اپیل دی چې زما دا پیغام دا ویډیو خامخا واورئ. خیر دی نن یو 4-5 منټه ماله راکړئ، 6 منټه ماله راکړئ. الله دې تاسو له اجر عظیم درکړي. په خپله باندې هم دا یو څو خبرې واورئ او کوشش وکړئ چې دا شعر هم کوي. الله به تاسو له اجر درکړي. زه د مدرسه فاطمه زهرا للبنات رنګ روډ پېښور خادم ستاسو په خدمت کې یو گزارش کو چې دغه مدرسه چې کومه د زنانو مدرسه ده په دې کې د قاعدې نه والا تر د علم پورې کلاسونه پړاویږي او دا مدرسه په سیکنډ ټیم کې ده، ماسپښین نه والا تر ماښامه پورې په دې کې درس جاری وي. دې مدرسه الحمدلله اول به پکې صرف د تفسیر پورې کلاسونه، اوس پکې اوله درجه دویمه درجه د علم پړاویږي په پښتو ژبه کې درته ویم. دا کوم ځای چې تاسو ته ښکاري دا مشرانو او مونږ ټولو دا مشوره کړې ده چې یاره دا ځای د دې مدرسې دپاره نور واخیستی شي. نو ښه به یې د هغې وجه دا ده چې موږ سره دویمه درجه ده، را روان کال له به درېمې درجې د کلاسونو سیسټم موږ سره نشي برابری دی، ځکه چې هغه به استادان غواړي او موږ سره دلته د استادانو چې کوم طور طریقه ده هغه په دې ځای کې نشي چلیدی. نو ټولو مسلمانانو، رشته دارانو، یارانو، دوستانو او مریضانو ټولو ته اپیل کوم چې بهی دغه ځای دی دې مدرسه کې خپل اخلاص وکړئ. موږ سره دغه ځای دی د 26 لاک روپو دی، تقریبا 6 لاک روپۍ دی کې چانده شوې ده او 20 لاک روپۍ پاتې دي. که په دې ځای باندې کور جوړ شو نو بیا به دا زمونږ د اخیستو نه وځي، ځکه چې نن سبا حالات داسې دي، مدارس هم زیات دي، مساجد هم زیات دي، الحمدلله ثم الحمدلله، الله به نور هم زیات دی. خو ټولو مسلمانانو ورونو په خدمت کې دغه یو اپیل دی چې را روان کال له الله مکه زمونږ درېیمه درجه به د هغې نه به طالبات محرومه پاتې شي. او سیکنډ ټیم کې موږ ځکه د مدرسې وخت مقرر کړی، موږ وایي چې کوم خور زمونږ کالج ته ځي، یونیورسټۍ ته ځي، یا ور سکول وایي یا ورسره هغه جاب کوي، نو چې هغې ته یو موقع د علم د حاصلولو. نو د ټولو وروڼو خویندو په خدمت کې دا گزارش دی چې دغې مدرسې سره خپل اخلاص وکړئ. خیر دی په خپله باندې راشئ، وزټ وکړئ، دا ځای وګورئ، ځکه چې زمونږ دغه تورسرې خویندې میندې چې دوی د خیره سره دیندارې جوړې شي، عالمانې جوړې شي، نو دا یوه زنانه عالمه نه شوه، دا یوه زنانه دینداره نه شوه، بلکې یو فیملی به عالمان کېږي، یو فیملی به دیندار کېږي. نو زمونږ او تاسو به نه یو دغه صدقې جاریه به موږ پسې وي. نو ټولو مسلمانانو دپاره ټولو مسلمانانو ته اپیل کوم چې خامخا په دغې مدرسې به دې ځای په دې پلاټ اخیستلو کې مدد وکړئ. الله دې زمونږ او ستاسو دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي. او زمونږ همیشه دپاره همداسې ده چې زمونږ عالمان او حافظان او عالمان زنانه هغوی درس او تدریس کوو او موږ عام مسلمانان ورپسې وروسته ولاړي. په دې پاکستان کې چې څومره مدارس دي، په دې پسې زمونږ د پاکستان د مسلمانانو وروڼو خویندو لاس دی. که د دوی لاس ورپسې نه وی دا مدارس به نن دغه حد ته نه رسېدل چې نن د پاکستان د دین په لیول سره په اول نمبر دی او په ټوله دنیا کې د پاکستان نوم هغه په دین سره روښانه یادېږي. ولې چې په دې کې مدارس دي، ولې چې په دې کې زمونږ د جذبې والا مسلمانان دي چې هغوی د مدارس او مساجدو سره مکمل تعاون کوي او مکمل خدمت کوي. باقاعده په هر یو مدرسه پسې چې موږ وروسته ګورو هغوی پسې زمونږ عام مسلمانان وروڼه ورپسې کلک ولاړي. دغه اپیل کوم چې دا ځای زمونږ د لاس نه ونوځي او را روان کال له زمونږ خویندې د علم نه محرومه پاتې نشي. چې د چا څومره وس کېږي دې سکرین باندې به دا نمبر راشي، تاسو ته په دې باندې تاسو موږ سره دې باندې ایزي پیسه اکاونټ هم شته، فون هم تاسو شئ کولی او دلته وزټ وکړئ په خپله باندې چې د چا ځای دی د هغوی سره هم که تاسو وایئ د هغوی سره باقاعده ملاقات به درله کوو، په خپله ورته پیمنټ وکړئ. خو چې دا ځای وشي الله دې تاسو ټولو له اجر عظیم درکړي.